مونږ دې وجه جمهوریت نه منو او په هغې لعنت هم وایو کفر هم ورته وایو. مونږ د علماء کرام یو خبره کوو دا مغربي جمهوریت چې دی که نه دې ته کله علما فتوا کوي دا کفر دی دا ټیک خبره نه ده. زمونږ په وطن کې هم جمهوریت دی خو دا منافقانه جمهوریت دی. د مغرب والا هغه بالکل صفا او سترا انساني جمهوریت دی. د مغرب په جمهوریت کې اصول داري که ټول خلق د وطن را غونډ شولو او اکثریت فیصله وکړي شراب حلال دي نو بیا به حلال دي ځکه چې خلکو رایه ده جینو. که ټول قوم را غونډ شولو د خور سره نکاح جایز دی نو دا به جایز وي. ولې اکثریت دی. د مغربي جمهوریت اصول دا دي چې کم طرف د ډیروالی بس عقب خبره وي ډیر چې سوی که پارلیمنٹ کې ممبرانو ټولو فیصله وکړله چې سود حلال دی بس حلال وي. که پارلیمنٹ دا بل پاس کړو چې هلکه دا جینډر مینډر به جوړېږي که هلکان ځان نه جنکۍ جوړوي او جنکۍ ځان هلکان جوړوي خیر دی. لکه دمونږ د پارلیمنٹ دا کار کړی دی دا خو چې خیر انساني حقوق دی او ازادي ده. نو مغربي جمهوریت ته د حلال او د حرامو اختیار ورکړی شوی دی او عوام به دا فیصله کوي چې کم شی حلال دی او کم حرام دی. د مغربي جمهوریت بنیادي اصول دا دي. نو دا گویا کې مغربي جمهوریت شیطانی نظام دی. دا شیطان د شیطان فارموله ده. مونږ دې وجې نه مغربي جمهوریت نه منو او په هغې لعنت هم وایو کفر هم ورته وایو. ځکه په مغربي جمهوریت کې د حلال او د حرام او د جایز او ناجایز اختیار ډیروال اکثریت او پارلیمنٹ سره موږ دا بنئ. په اسلام جمهور پاکستان کې خو هم جمهوریت دی برای نام خو دلته پخوا دا چې د 73 آئین جوړېدلو په هغه کې علماو هغه ډېر محنت کړی دی او زموږ د آئین اسلامي آئین جوړ کړی دی او زموږ په دې آئین د پاسې یو خبره لیکلې ده په اول سر کې چې په پاکستان کې به پارلیمنٹ یا یو اداره د قرآن او د حدیث خلاف یو حکم او یو بل نشي پاس کولی به او که چا داسې بل او خبره پاس کړله هغه به نیس نابود هغه به قانون بنئ. او زمونږ پارلیمنٹ پر قرآن او د حدیث او د آئین تابع وي. دا زموږ په آئین کې دا خبره ده او په دې آئین کې لیکلي دي چې یو حکم به هم په پاکستان کې د شریعت خلاف نه وي. زموږ دا وطن جمهوریت چې دی نه اسلامي جمهوریت دی او نه مغربي جمهوریت دی. ځکه کله ناکله داسې غیر اسلامي بلونه پاس کوي هم جنډر والا دا شونه پاس کوي. نو که څوک د پارلیمنٹ خبره دقه شان په پټو سترګو مني او حلال او حرام اختیار ورته ورکوي نو دا گویا کې د شیطان عبادت کوي او د شیطان عبادت کفر دی شرک دی دا ګناه ده. دا اوس کوټونو ورځې نه تاسو کله ناکله به خبرو پوه کوو خو تاسو نه پوهېږئ ولې نه پوهېږئ و پاټور ایثار کړی یې مونږ وایو چې چا چاله اوټ ورکړی دی او هغه ښه کار کوو ستا به کې ثواب دی او که تا خراب اوټ ورکړی دی او غلط کار کوي ستا به کې ګناه ده یہ سزا دی پکې. تو چا جنډر والا بل پاس کړی او تا اوټ ورکړی تم ګناهګار یې. نور خو دا نه که ته پسې روزه روان یې او که په تبلیغ روان یې که جمعه حج له روان یې که عمرې له روان یې که تسبیح اړې او که تلاوت کوي او که مولوي صاحب او که حاجي صاحب ګناهګار ځکه ستا په رایه باندې هغه ممبر شوی دی او ممبر دې کار غلط وکړلو. نو پارلیمنٹ هم د الله د حکم تابع کول دام عبادت دی. ممبر هم د الله د حکم تابع وي دقه عبادت دی. دا چې موږ په هره فاتحه کې وایو که نه ایاک نعبد و ایاک نستعین د عبادت معنا ده الله ستا بندی ما ستا بندگی په پارلیمنٹ کې هم کوما په عدالت کې به هم کوما بازار کې به هم کوما اسپتال کې به هم یما جماعت کې به هم یما